अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी या मौत के सिवा कोई और ऑप्शन कबूल नहीं। دا هغه یو شخصیت دی چې تقریبا د 2 کالو راسي په جیل کې پروت دی، د تورو تنبو شاته پروت دی، قید نمبر 804. تاسو معلومي چې په دنیا کې په دې وخت کې قید نمبر 804 څوک دی، نو هغه به تاسو هر چاته معلومي، هر سړی به پیژني او ټول دنیا ته معلوم دی چې هغه په دې وخت کې دا یو غټه چغه وایي چې هغه یو شخصیت دی چې په خپله د تورو تنبو شاته پروت دی، قید نمبر 804. خو د هغې دومره سزاګانو د دومره هغه یو سړی دی چې دغې تورو تنبو شاته پروت دی او تقریبا 3-4-5 کاله څه کم بیش داسې په جیل کې سخت تېرې کړې، لږې تېرې کړې، تندې تېرې کړې، سختې تېرې کړې، سزاګانې وخوړې. خو د هغې سره بیا هم د خپل ځان غم نشته، د خپلې سزا غم ورسره نشته چې یاره په ما لږه تند تېرېږي، ما سخت تېرېږي، زه په یو عام ځمکه سمبالم، بس د عام جیلي سلوک را سره کېږي که نه، ځکه سختې سزاګانې میلاوېږي، ډېر دننۍ سزاګانې میلاوېږي، یقیني ډېر سزا چې کومه هغې ته میلاوېږي. خو د دې عوامو دپاره داسې یو شخصیت دی چې هغه په دې وخت کې هم دا خبره کوي چې یاره موت आज़ादी से अलावा कोई और ऑप्शन कबूल नहीं. मतलब د آزادۍ یا مرګ د دې نه علاوه یو آپشن هم چې دا قبول نه دی. دا چغه وهي، دا ناره وهي، دا आवाज وهي، هغه د دې پاکستانو قوم د دې غمخوار دی، د دوی غم ورسره دی، دوی غم یې بسر کړی، ځکه د تورو تنبو شاته تللی دی. سړی نور ښه سړی دی، خو بس ګناه یې دا ده چې د دې قوم، د دې پاکستاني قوم خدمت یې کوو او د دغې سر چې کومه دی هغه د دغې تورو تنبو شاته لاړ. نو اوس ټول له پکار چې دعاګانې له وغواړي او الله تعالی یې دغې عذاب نه خلاص کړي او د دې قوم واپس دوباره خدمت شروع کړي، نو بیا به الله مزه او خوند وکړي. نو ځکه چې ډېر غمخوار سړی دی، د قوم او د ملت غم ورسره دی، نو ډېر سزاګانې تکلیفونه سختې ورسره دي. خو څونه مضبوطه خبره چې کړله که نه، نو تاریخ کې دا خبره خامخا راځي.